بسم الله الرحمن الرحيم. محترم مدرسين طلباء عزيز، زمره د ارشاد الصرف دریم سبق هغه صرفي اصطلاحات شروع دي. چنانچه یو څو شیان موږ په صرفي اصطلاحاتو کې وویل، یو څه داسې نور شیان هم شته، مثال لکه ما قبل اور ما بعد لفظ طالبانو په کتابو کې راځي. نو ما قبل اور ما بعد په اسانه ساده الفاظ کې به طالبانو ته دا رقم وایي، د یو حرف څخه مخکې چې کوم توری دی هغه ته وایي ما قبل، او د هغه حرف څخه وروسته چې کوم توری دی هغه ته وایي ما بعد. مثال کے طور پر جیش، ورته یو لفظ یو کلمه ده، په دې کې د یا د یا څخه مخکې چې کوم جیم دی و دا جیم ته وایي ما قبل، اور وشین ته وایي ما بعد. یو بل لفظ دی مشدد. مشدد چې د کوم کلمې یا پر کوم توری باندې شد وي و اد کلمه ته وایي مشدد، شد والا کلمه. او یو دی نون تنوین. د نون اعرابي قانون چې پر مخ باندې راځي الته به ان شاء الله العزیز د نون تنوین، د نون اعرابي، نون وقایه، نون قطنی، دا نونات په تفصیل باندې راځي. اوس مبتدی طالبانو ته بتی نون تنوین په ساده الفاظو کې سمجھاوي. نون تنوین هغه نون ساکن دی چې د دوو زبرو یا د دوو زیرو یا د دوو پیشو په شکل کې ویل کېږي. نون تنوین هغه نون ساکن دی چې په غوږو یې سړی اوري او په چې وایي او ویل کېږي، لیکن په لیکلو کې نه لیکل کېږي. مثال زیدون، و چې ما په خوله باندې زیتون وایي نو نون ساکن په خوله وایي، په غوږو چې سامع اوري هغه هم نون ساکن اوري، لیکن په لیکلو کې نون ساکن نه دی، په لیکلو کې دوه پیشه، دوه زبره، دوه زیره. نو مبتدی طالبان ته ساده الفاظو کې نون تنوین و هغه نون ساکن ته ویل کېږي چې د دوو زبرو یا د دوو پیشو یا د دوو زیرو په شکل کې اوریدل کېږي یا ویل کېږي، و دا ته نون تنوین وایي. محمودن، محمودن، محمودن. د دې بعد کلمه لفظ دی. کلمه، الکلمتو، الف لام پر داخل کې الکلمتو، الف لام چې دی کې کلمتون، د کلمې لغوي معنا ده خبره، او د کلمې اصطلاحي تعریف یو لفظ یوه معنا. اکیلا لفظ اکیلی معنا پر دلالت کرے، یو لفظ یوه معنا وي، لکه رجلون د دې معنا ده سړی، فرسون د دې معنا ده آس. نو فرس، فارسی، دا درې تورې سره ملاو کو فرس جوړ شو یوه کلمه. را جیم لام رجلون، دا درې تورې سره ملاو کو یوه کلمه جوړه شوه. نو د رجل یو لفظ یوه معنا ده سړی، فرس یو لفظ دی معنا ده آس. بیا د دې کلمې درې قسمونه دي، اسم دی، فعل دی اور حرف دی. سبا به ان شاء الله العزیز د اسم، فعل او حرف تعریفونه کوو، بیا به د اسم علامات شروع کړي که زه نه جوړ